د ګایز د لمونځه د نه کول جرم سوره دی صرف د ګایز حدیث شریف شردریمی چې په منافقونو باندې دوه شیونه ډېر باري دي مشکل دي ورته یو د ګایز لمونځ یو د مخصتان لمونځ نو چې کوم سړی د ګایز لمونځ نه کوي په دا کښې د منافقونو د یو خوی شته حدیث شریف شردریمی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مفهوم دی چې کوم سړی د ګایز لمونځ کې دا ټول عریض د الله په ذمه کښې دی د الله په حفاظت کښې وي چې کوم بني ادم د ګایز لمونځ نه کوي دا د الله د ذمې نه وتلی دی الله پکې چې په موږ دغه باندې حفاظت ذمه نشته دی ځکه چې دی ډېر غټ جرم کوي او بلې چې کوم خلک لمانځي نه کوي د خلک د لمانځي ګواهي فرشتي الله ته پیش کوي چې دغې پلونکي د لمانځه ګواهي میش کړي ګایز لمونځ چې څوک پرېږدي دغه بنده د لمانځه ګواهي فرشتي نه کړي دا د فرشتي د ګواهۍ نه هم محروم دی او بله چې کوم بنده د ګایز لمونځ نه کوي د ټولې ریزې د سکون د برکتي نه د سړی محروم دی دغې لوز دنې ختلی وي یو د مجبورۍ په حالت چې سړی نه لمونځ قضو شي مسله دا ده چې مسترګر وخیږي قضا یې وګرځوه ګایز دا سنت هدره موقت دي چې په سنت یې ګرځول نشته قضویي یې نشته علما یې چې که یو سړی ډېر شغف وه شوق یې وه په زړه کښې خو وه ګایز لمونځه سنت یې که وګرځول دا د چاشت په وخت کښې د دغې سنت یې قضویي کېږي بل سنت قضا نشته دی میش ډېر محترم او ډېر نږدې وخت تېرې کوي نه خلک دا ستایي چې په دا بیماري کښې مبتلا دی په دا کښې نرغنده زنانه ټول مبتلا دي او ملګریانو وختو در چګېږي د ګایز لمونځ سار خوړلی او چې په کوم کور کښې دا بیماري وي دا د ګایز لمونځ یې پرېښولی کور که چیرې د سکون هیله لري برکت هیله لري خوښۍ هیله لري واتا قرآن مندلوز ورته ژده چې خوښي ورته اوس ونه وینې په دا ګرلاسه کښو برکات ونه وینې په دې کښو سکون ونه وینې ویلې چې د حضرت محمد مصطفی قول دی حضرت محمد مصطفی په قول قسم کوه در وغځنی نه چې دا بغې نه داست دې وجې نه دغه شي ډېر احتیاط او دغه شي حساسیت په چار دی چې د ګایز لمونځ دا هم راځي وتویلی ویې شي و دا هم راځي وتویلی قضو کېږي په دا کښې ډېرې زنانه مبتلا دي نرغنده هم مبتلا دي او ځینې کورونه داسې دي چې نرغنده یې نه کړي زنانه په دیندارې وي وخته چږې شي و دا ډېر لوی جرم دی